اسم حيوان لا دائما مع كسب كل واحد من نقيض جزئيها، بل الحق في نقيضها أن يردد بين نقيض الجزئين لكل واحد كل واحد لا يخن عن نقيضهما إلى آخره. عرض د ماتن په دې متن سره د مرکبې د جزئي نقیض د معلومولو طریقه بیانولې. نوې صحیح طریقه دا ده چې د مرکبې جزئي د دې نقیض کې نو د دې د هر فرد دپاره چې کوم جزئین دي د دې جزئینو د نقیض په درمیان کې به حرف تردید داخل کې نو تا د نقیض حاصل شي. حرف تردید به پیژنې او شابه او اما دا حرف تردید دی. ها نو عرض د ماتن په متن سره د مرکبې جزئي د نقیض د معلومولو طریقه بیانول دي. نو صحیح طریقه دا ده چې د مرکبې جزئي د هر فرد دپاره د جزئي نقیض په درمیان ویګه حرف تردید وروړي او د مرکبې جزئي د دې نقیض درته حاصل شي. وإن كانت جزئية وإن كانت القضية المركبة جزئية. هذا دې لپاره ضمیر هغه پټ دی، اسم یې پټ دی او دا خبر دی. خو چېرته وي دا قضیه مرکبه جزئیه نو فلا یکفي نه کافیږي فی نقیضها په نقیض دې کې ما هغه خبرې ما هغه تفصیل ذکرناه چې ذکر کړی دی موږ پرونه. ولې؟ لأنه سره وی دا قضیې مرکبې د نقیض هغه بحث دلته نه کوي. ولې؟ لأنه یکذب ځکه چې کله ناکله د جزیه دا بکس کېږي کاذبه کېږي هم لکه دا قول چې بعض الجسم حیوان لا دائما. نو ګوره دا وجودیه لا دائمه موجبه جزیه ده. اوس د دې دواړه جزئین هغه څه دي؟ مطلقه عامه ده. لکه بعض الجسم حیوان بالفعل یو شوه او بعض الجسم لیس بحیوان بالفعل. نو دا دواړه کاذبې دي. ولې؟ مع کذب کل واحد سره د کاذبوالي د هر یو من نقیض جزئیها د نقیض د جزئینو د دې. نو بعض الجسم حیوان بالفعل اوس چې د دې نقیض ته راباسې نو یا دا وه چې بعض الجسم حیوان نو موږ به حیوان لا دائما لرګو او بالفعل به ولرو. نو چې دا نقیض ولا راباسو نو کاذب دی. او دا چې بعض الجسم لیس بحیوان بالفعل نو دا هم څه دی؟ دروغ دی. بل الحق بلکې صحیح طریقه ده فی نقیضها په نقیض د مرکبې جزئي کې چې ان یردد چې حرف تردید روړه بین نقیض الجزئین د دوارو د نقیض د جزئینو کې لکل واحد کل واحد نو مراد د کل افرادی دی. ځکه تاسو ته وایي چې کل په څو قسمه دي نو کې یو کل افرادي و یعنې دلته به د هر یو فرد دپاره چې کوم جزئین دي د هغې ترمنځ به حرف تردید ذکر کې نو بس نقیض راته حاصل شي. ولې؟ لا یخلو عن نقیضهما وی نه خالي کېږي د دې د جزئینو د نقیض هر یو فرد. نو په یقال پس ویل دای طریقه شوه چې کل واحد من افراد الجسم هر یو فرد د افراد جسمنا اما حیوان دائما او لیس بحیوان دائما. نو ستیک شو وس نقیض د قضیې مرکبې د جزئي راغی. اقول ما مره وی تیر شوي دي کان حکم المرکبات الکلیه دا حکم د مرکبات کلیو و اما مرکبات الجزئیه او هر چې مرکبات جزئیه دي فلا یکفي نقیض في نقيضها ما ذكرناه من المفهوم المردد بين نقيض الجزئين. لجواز كذب المركبة الجزئية د وجد جواز والنا د كذب د مركبي جزئي سره د كذب د مفهوم مرددنا. فإن من الجائز يقينا دا خبر جائز دا چې ان يكون المحمول ثابتا دائما چې دا محمول دي ثابت وي په طریقه دوام د بعض
بعض د افراد د موضوع سره یو احتمال شو. دویم ومسلوبا دائما عن الافراد الباقیه او دقه محمول دا د مسلوب وي د محمول د چانا د موضوعنا د افراد باقیین په طریقه دوام باندې. نو ګوره فتکذب الجزئیه لا دائمه، نو پس کاذب کیږي جزئیه لا دائمه. ولې؟ لان مفهومها الکه دا به ولې کاذبه کیږي؟ وی وجه ده ځکه چې مفهوم د جزئیه لا دائمي دا دی چې ان بعض الافراد الموضوع چې د بعض افراد د موضوع یکون بحیث په دې طریقه وي چې یثبت له المحمول تارة چې ثابتېږي پر محمول کله تارة کبي کبي ها ويسلب عنه اخرى او د دین سلب کیږي هم. نو ولا فرد من افراد الموضوع پس نشته یو فرد افراد موضوعنا فی تلک الماده په دقه معنی کذالکم دا رنګي، یعنی داسې نشي کېدی چې همیشه محمول ورته ثابت وي یا به همیشه محمول به سلب وي، بلکې کله ثابت وي بعض افراد او د چا نسوي نفي وي. نو ويكذب ايضا او ام دقه رنګي دا جزئیه لا دائمه دا کاذبه کیږي چې کل واحد من نقیض جزئیها ای الکلیتین چې کله د دې د دواړو جزئین کلیه وي. نو اوس الګه چې نقیض د دې راشي. نو اما الکلیه الموجبه واستقدا چې چر د وجودیه لا یا جزئیه لا دائمه و دا کلیه موجبه شي، نو دلته به دا کاذب کیږي څنګه؟ وی فلدوام سلب المحمول عن بعض الافراد، د وجه د دوام د سلب د محموله چې دې کې محمول دا سلب دی د بعض افراد د موضوعونه په طریقه دوام باندې. نو دې وجنه و اما الکلیه سالبه او هر چې کلیه سالبه ده الکه د دې د نقیض یا جز دا به ولې دا کې باطلېږي؟ وی فلدوام ایجاب المحمول لبعض الافراد، د وجه د ثبوت د محمول د بعض افراد لپاره په طریقه دوام باندې. نو ګوره یو کې سلب المحمول دی او بل کې ثبوت المحمول دی، نو چونکې دا دواړه خپلو کې ضدین دي نو چې تی نقیض راولي نو چې کم سلب دی هلته به څه راځي؟ هلته به ثبوت راشي، ایجاب راشي کنه. چې کوم ځای کې ایجاب دی هلته به څه راځي؟ سره ځکه چې کل شی رفعه دا نقیض دی. كقولنا لك بعض الجسم حیوان لا دائما دا یو شوه، او د دې الټ مروزي چې بعض الجسم ليس بحيوان بالفعل. اوس ورته ګوره فإن الحيوان ثابت، یقینا چې بعض الجسم حیوان، اوس په دې کې دا حیوان ثابت دی د بعض افراد د جسم دائما په طریقه دوام باندې. ومسلوبا عن بعض افراده الباقیه او دقه حیوانیت دا سلب کړی شوی دی د بعض افراد د جسم نه دائما په طریقه دوام باندې. نو فتلک الجزئیه کاذبه، نو اوس دقه جزئیه کاذبه ده او نه ده؟ ده کنه زره چې کله حیوان وي نو جسم به سره خامخا وي، داسې حیوان نشته چې جسم یې نه وي. نو په یو کې د بعض افراد لپاره ثابت کو او په بعضو کې د څه کو نفي کو، نو دا جزئیه ده او کاذبه سره دی مع کذب قولنا سره دی نه چې کاذب زمونږ دا قول چې کل جسم حیوان دائما دا نقیض د جزء ثانی شو. پوهیږئ به؟ نو اوس دا وګورئ چې کل جسم حیوان دائما چې هر یو جسم حیوان، نو تاسو چې هر یو جسم حیوان دی نه دی کنه؟ کاڼي حیوان دی، میلوګانو، نو هغه دی هغه دا څه شو؟ نو دا نقیض د جزء ثانی شو او دا باطل شو. او دقه شان ولا شیء من الجسم بحیوان دائما دا نقیض د جزء اول دی او ته وګوره کاذب دی او کنه دی. نو پته ولګیدا چې د مرکبي جزئیې لپاره د نقیص هغه طریقه نه کافي کېږي چې کومه مخکنۍ په قضیه مرکبه کې وه. ولې؟ بل الحق فی نقیضها، بلکې وی حق په نقیض د جزئیې کې دا دی. نو ګوره د مرکبي جزئي د نقیض د رباصلو دوه طریقې ذکر کوي. لومبۍ طریقه په ان یرددا سره ذکر کوي چې لومبۍ طریقه دا ده چې د موضوع باندې به کل افرادي داخل کې د موضوع په هر فرد باندې با دا کل افرادی داخل کې، نو د دواړو جزئینو د نقیضو چې کوم محمول دی په دې کې به حرف تردید داخل کې، نو په خپله به د قضیې د مرکبي جزئي نقیض درته حاصل شي.
او دویم چې بیا کله ویشتملو علی ثلاث مفهومات دا د دویمه طریقه د دې ده چې لکه ته د مرکبي جزئی نقیض وباسې نو په دې طریقه باندې به وي. اوس لومبي ته ګورئ بل الحق فی نقیضها بلکې حق په نقیض د مرکبي جزئی کې دا دی چې ان یردد بین نقیضی الجزئین چې حرف تردید دا به تروړی د نقیض د جزئینو لکل واحد هر یو فرد د افراد د موضوعونه په جانب د محمول کې چې د دې موضوع کم افراد محمول کې ثابت شو نو د هغې په منځ کې به سره حرف تردید روړی. لأن اذا قلنا لك کله چې موږ دی چې بعض جا با لا دائما لکه د رزویا سم به دی ویلو کنه اوس ګرانې راته نو بعض جا با لا دائما وی کان معناه معنا د دې قضیې موجبي جزئی ده چې ان بعض جا یقینا بعض افراد د موضوع بحيث په دې طریقې یثبت له با چې ثابتېږي د هغې دپاره محمول او فی وقت په یو وقت کې بس وقت نه کېږي ذکر او ولا يثبت له با فی وقت آخر او دقه د افرادو د موضوع چې په جانب د محمول کې دي د پاده بیا د ثابتېږي بعضې اوقاتو کې نو په نقیض هو پس نقیض د دې موجبي جزئی دی چې انه لیس کذلک چې لکه داسې ده چې افراد کوم د موضوع دي نو بعضې وخت د محمول ثابت شي بعضې کې نه شي ولې په اذا لم یکن بعض افراد جا پس هر کله نوی بعض افراد د موضوع بحيث په دې طریقه باندې یکون با فی وقت یکون ثابتا لافراد المحمول فی وقت چې دا محمول د سره بعض اوقاتو کې نو ولا یکون با فی وقت آخر نو بیا بنوي دا محمول په وقت آخر کې داسې نو یکون نو مطلب دی چې یکون کل واحد نو طریقه دا شوه چې وی با هر یو فرد د افراد د موضوعونه اما با دائما او لیس با دائما نو هغه د اما او داخل کو نو اوس صحیح نقیض راوته او تردید او دا تردید دی بین نقیض الجزئین لكل واحد ای کل واحد لا یخلو عن نقیضهما چې دا هر یو د محمول چې کم افراد دي په دې افرادو به جدا کې او حرف تردید به داخل کې نو تا د قضیې مرکبي جزئی سره تراهل شي نقیض باتا حاصل شي نو فیقال پس ویل کېږي فی تلک الماده په دقې ماده کې چې کوم موږ ذکر کوو چې کل جسم اما حیوان دائما او لیس بحیوان دائما نو دا د جزئیې د نقیض یو طریقه شوه ویشتمل علی ثلاث مفهومات سره دویمه طریقه دا ده چې د مرکبي جزئی د نقیض درې مفهوم حاصلېږي نو په دغې درې مفهوماتو کې به یو مفهوم ټیک شي هغه د دې لپاره نقیض راځي ویشتملو علی ثلاث مفهومات ویشتملو شامل ده د قضیې جزئی مرکبي د نقیض علی ثلاث مفهومات په درې مفهومو باندې ولې لأن سره لومبی مفهوم یې دا دی یعنې لومبی طریقه لأن کل واحد من افراد الموضوع هر یو فرد افراد موضوعنا لا یخلو دا بحالوی اما ان یثبت له المحمول دائما یا به دا محمول ثابت وي دائما یو او لا یثبت له دائما یا بنوي نو ګوره یا به ثابت وي یا بنوي نو که چېرته نو شق ثاني به راولي و اذا لم یثبت له هر کله چې دا محمول ثابت دائما نو فلا یخلو بیا به خالي وي اما ان یکون مسلوبا عن کل واحد دائما یا به دا سلب کړی شوي د هر یو فرد افراد د محمول نه دائما او مسلوبا عن البعض دائما وثابتا للبعض دائما نو دا لومبی یو صورت شو او دویم صورت بیا په څو باندې مشتمل دی په دوه باندې نو فالجزء الثاني وی دا جزء ثاني چې کوم یو دی چې لا یثبت له دائما دا جزء ثاني دی ها نو مشتمل علی مفهومین وی دا شامل دی په دوه مفهوم باندې چې یا هو د تمام افراد محمول نه مسلوب وي یا به د بعض لپاره ثابت وي او د بعض لپاره به وي ثابت نه وي دا یادي نو فلو رکبت منفصله پس کو چرته جوړ کړی شي منفصله مانعه الخلوه من هذه المفهومات الثلاث د دې مفهومنا نو لکانت مساویه ایزا نقیضها نو د دق منفصله د مانعه الخلوه دا نقیض دا مساوی د چا سره د قضیه مرکبی جزئی سره که قولنا لکه زمون دا قول
اما كل جاب دائما يوشو او ولا شيء من جاب دائما دویم شخصو او بعض جاب دائما نو دا د دې منفصل د په صورت د موجبه کې شو او بعض جاء ليس با دائما وی په هو طریق ثان وی دا دویمه طریقه شو په اخذ النقيض الجزئيه المرکبه فاغشتلو د نقيض الجزئي مرکبه کې نو په دې دواړو نه دا حال کېږي نه په دې وجماعتین په ابتدا کې وی چې دا کومه طریقه تا د قضیه مرکبه د نقیض ویلا هغه دلته کافي کینا ځکه چې پرون مونږ ویلي چې د قضیه مرکبه د نقیض طریقه ده یا رفع د مجموعي ده او یا رفع د صدا د احد جزئین د نقیضین ده نو هغه دلته کافي کینا ولي واخلي بیا هم یو نقصان پکې راځي نو په دې وجه وی چې د جزئیه د نقیض د پاره طریقه دا بدلی یا هو د دې محمول په جانب کې حرف تردید به داخل کی او یا د درې مفهوماتو کې یو مفهوم راوالي مدته نقیض حاصل شي فإن قلت اعتراض ما وجد بها